مصیبتونه او تکلیفونه په دې خلقو باندې راځي، خو دا خلک درې قسمه دي. یو قسم فاسقان و فاجران، بدکاران، او دریم قسم د الله دوستان اولیاء الله دي. فاسقانو فاجرانو بدکارو باندې چې دا مصیبت او مرګ راځي، دا د هغوی دپاره هلاکت او تباهي ده، ځکه دوی ته شیطان نفس دا وایي زه نن به خدای راجع کړم، سبا به یې راجع کړم، کال پس الله دې نه یو ناراض یو مرګ راشي، دې تباه او برباد شي. موسی علیه السلام الله ته عرض کړ، وایي الله قسمه قسم امتحانات راولي. الله ورته وایي زما پیغمبره، زما په کارونو باندې څوک پوهېږي نه، په دې زه پوهېږم. موسی علیه السلام ته عرض کړ، وایي یا الله ستا په دې کارونو باندې ولې خلک نه پوهېږي؟ یوه ورځ به یې درته وښیم. موسی علیه السلام په یو سفر روان دی، یو ځای کې دمه کوي، شنه باغچه ده، سیمان پکې روان ده، ورسره خوا کې چینه ده، اوږد بدن موسی علیه السلام کړی، چرندان مې وکړه، اوبه یې وڅښلې، سخته ګرمي ده، راغی د یو ونې لاندې څادر پورته ده، د الله په ذکر کې مشغول. لږ وروسته یو نوجوان راغی، آس باندې سور دی، توره ورسره ده، انتهایی په تیزۍ روان دی، چې ناڅاپه یې په چینه باندې نظر شو، د آس نه راښکته شو، زر یې اوبه وڅښلې، چې په جلسې سره آس ته خطا، نو د جون مې پیسې وغورځېدې، پیسو ته خیال نه شو په تیزۍ لاندې. موسی علیه السلام ګوري ناشنا ننداره ده، وروسته یو ګربه راغی، کونډ راغی، میږي بیا یې رمه یې یو طرف ته کړه، راغی چې اوبه وڅښي، نو د هغه سړي نه چې پیسې غورځېدلې وې، اوبه یې هم وڅښلې او دا پیسې هم راجع کړې، دی هم پکې واچولې وې. هر المعاد